السلام علیکم محترم ملګرو. بعضې خلک پنجپیریان نه پیژني، هغوی وایي چې دا پنجپیریان څوک دي، مماتیان څوک دي. نو محترمو ملګرو، مفتی محمد اسماعیل صاحب چې د ضلع مومند سره تعلق دی، هغه د پنجپیریانو په باره کې یو څو خبرې کړي او مکمل حقیقت یې بیان کړی دی چې دا پنجپیریان څوک دي. نو راځئ ملګرو د مفتی صاحب دا خبرې را سره واورئ. که خوښ هم شي نو مخکې خامخا شیر کړئ چې ټول قوم ټولو مسلمانانو ته پته ولګېږي چې دا پنجپیریان څوک دي او دا ښه خلک دي او که بد خلک دي. نو راځئ د مفتی صاحب دا خبرې را سره واورئ او مخکې در سره لازمي شیر کړئ. محترم مسلمانانو، په وسط کې یو څو کسان راپاسي، یو وړوکی جماعت دی، د هغوی تعداد د ګوتو په شمېر دی. موږ ته وایي د علماء دیوبند په عقایدو کې بدعت دي. بدعت هغه عمل ته ویلی کېږي چې کوم شیطاني عمل وي. زه وایم چې دا څنګه بدعت دی؟ ما خو مطالعه نه کړو، ما ونه کتلو، ما د خپل استاد نه بدعت په کتاب کې نه دی ویلی. که ما ویلی د سنت مې ویلي، د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث مې ویلي. دی وایي د دارالعلوم دیوبند علماو په عقایدو کې شرکیات او بدعت دي. محترم مسلمانانو، موږ خو دارالعلوم دیوبند علما ځان ټوکړې ټوکړې کړی دی، یو جمله یو دستخط یې نه دی کړی. نو بیا چې هغوی هسې ځان ټوکړې ټوکړې کاو، هسې به بدن کې سیخان نه نستل. ته 1400 کاله بعد راپاڅې، ستا چې کوم دی جماعت جوړ شوی دی، ته په ډالرو په پیسو جوړ شوی جماعت یې. ته به پاڅې دارالعلوم دیوبند علما چیلنج کړې، ته به پاڅې او دارالعلوم دیوبند علماو په لمن باندې چې کوم دی داغ لګول غواړي. ته به پاڅې دعوت تبلیغ والا او فضایل اعمال باندې چې کوم دی اعتراضات کول غواړي. ته چې کوم دی فضایل اعمال ته فضایل ډیران وې، ته چې کوم د تبلیغیانو ته د یهود او نصاراو ایجنټان وې. هغه خلک چې ټولې دنیا منلی دی، کفر هم منلی دی، اسلام هم منلی دی، وړوکي هم منلی دی، غټ هم منلی دی، زنانه هم منلی دی، ټولې دنیا منلی دی. پنجپیرۍ اب ته راپاڅې، ته وایې چې د علماء ته چې کوم دی ته وایې دعوت تبلیغ عقاید ټیک نه دي، ته وایې فضایل اعمال کې شرکیات او بدعت دي. ما ته وښیه فضایل اعمال کې کوم ځای کې دي چې زه دې وباسم. 200-300 کاله وشو، دارالعلوم دیوبند یو عالم پکې بدعت پیدا نه کړه. اوس چې کوم دی 1400 کاله بعد یو بد عقیده پنجپیرۍ راپاسي، په 10,000 باندې، په 10,000 روپۍ باندې خپل عقیده خرڅوونکی راپاسي. ته چې کوم دی په دعوت تبلیغ باندې اعتراض کوې، ته شیخ ادریس صاحب ته ابو جهل وې. محترمو مسلمانانو، ابو جهل څوک و؟ زه تاسو ته وایم د دې خلکو لهجه هم درته ښکاره کوم، خفه کېږو به نه. د نبی علیه الصلاة والسلام علما ناست دي، د هغه نبوت الله په ابو جهل ښکاره کړی، د موسی علیه الصلاة والسلام نبوت الله په فرعون ښکاره کړی، د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نبوت الله رب العزت په نمرود ښکاره کړی. چې ته راپاسې ته وایې چې شیخ ادریس صاحب د ابو جهل نه غټ کافر دی. دا دعوه تا وکړله، علما ناست دي، الملتقط فتوا ده، هغې کې لیکي من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر. چې کوم یو کس د عالم دین سره بغیر د څه سبب نه کینه او بغض ساتي، وایي دی په خپل کفر باندې ویلي. او ته راپاسې دا دعوه تا وکړه، په دې دعوه باندې تاسو څه دلیل شته دی چې شیخ ادریس صاحب د ابو جهل نه غټ کافر دی؟ محترم مسلمانانو، د دې خلکو په دین کې هیڅ حصه نشته، د دې خلکو په اسلام کې هیڅ حصه نشته دی. دوی د الله رب العزت کلام د یو بل مخالفت کوي. محترم مسلمانانو، دوی چې کوم ځای ته لاړ شي فساد خوري، دا خلک شرور المفسدین دي، دا خلک چې کوم دی فساد خورونکي دي، دا شر دغه فساد دغه شر او فساد خورونکي هم دا خلک دي. محترم مسلمانانو، د دوو منځ چې لاړ شي دوه جنګونکي هم دغه دي، وسوسه اچونکي هم دغه خلک دي. د الله په ذات مې قسم، د دارالعلوم دیوبند تاریخ موږ مطالعه کړی، د خپلو استادانو نم ویلی دی، د خپلو اکابرینو نم ویلی دی، نم پکې بدعت کتلی دی، نم پکې شرکي عقیده کتلی ده، نم پکې د اسلام خلاف یو نکته کتلی ده. موږ پې سوچ کړی دی، موږ مطالعه کړی دی، موږ ډټ کړ وایي چې کومه عقیده د صحابهو ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند عقیده ده. کومه عقیده چې د عقایدو جهان ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند علما ده. کومه عقیده چې د تابعینو ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند علماو ده. کومه عقیده چې د تبع تابعینو ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند عقیده ده. کومه عقیده چې د سلفو عقیده ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند عقیده ده. کومه عقیده چې د خلفو عقیده ده، هغه عقیده د دارالعلوم دیوبند عقیده ده. کومه عقیده چې زمونږ استادو د عقیده مشرانو عقیده ده، همدغه عقیده د دارالعلوم دیوبند علماو عقیده ده. محترم مسلمانانو، الله رب العزت انسان په روژه نه بخي، الله رب العزت انسان په زکات نه بخي، الله رب العزت انسان په اول صف کې په مانځه ودرېدو نه بخي، الله رب العزت انسان بخي په صحیح عقیده بخي. دا د قومي او علاقایي تعصبي څیز نه دی. عقیده باندې به من جنت ته ځو،
واورئ په دې یو غوږ باندې واورئ زړه کې کښېنوئ وباسئ مه په دې عقیده به من جنت ته ځو عقیده ټوکه نه ده عقیده د عقدې نه ده عقده غوټې ته ویلی کېږي په زړه کې چې ستا څنګه غوټه ولګېدم په دغه غوټه باندې به ستا فیصله کېږي الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو عقایدو حفاظت وکړي واخر دعوانا